अस्सलाम वालेकुम ग्रान ओरिदुनको غږ اورئ تاسو د دلبر ریډیو اف ام 93 400 په یو ډېر ښایسته زبردست معلوماتي د اویرنس ډک پروګرام आवाज دو پروګرام په لړ کې نن خصوصي خبرونه دلبر ریډیو نه تاسو ته وړاندې کیږي په دې کې زه انعام جی تاسو ټول ته هر کله ستړي مشي او په خیراله وایم د امید سره ګران اوریدونکو چې تاسو کوم ځای کې یې روغ جوړ ټیک ټاک او خوشاله وای او هم دغه دعا سره چې کوم ځای کې یې الله ام روغ جوړ ټیک ټاک او خوشاله لره. قربان نننی پروګرام چې دی دا د اویرنس پروګرام دی د اگاهی پروګرام دی او دا ډیر زبردست پروګرام دی. داسې پروګرامونه به تاسو مخکې اوریدلی ډیر کم به اوریدلی او داسې پروګرامونه چې دي د معاشري د اصلاح او د فائدې لپاره ډیر زیات ضروری دي. ځکه ما د معاشري نوم واغشتو چې په دې معاشره کې یوازې مونږ نه بلکې په دې معاشره کې مونږ سره ډیر خلک داسې دي هغه د مختلفو رنگونو نسلونو دغه سره تعلق لري او هغه مونږ ژوند کو په یو ځای کې زموږ په محله کې زموږ په بازارونو کې زموږ په کلیو کې زموږ په خاریو کې ډیر داسې د یو ځای بل ځای خلک راغلي وي او بیا زموږ د ژوند ټول ضرورت چې دي اغي سره تړلي وي مونږ د اغي په کار راځو اغي زموږ په کار راځي او په دغه کې بیا زموږ غم خاده دوستانه تعلقات چې دي هغه هم جوړ شي او ډیر خسته خولي زبردست ماحول چې دي په هغه کې مونږ ژوند تیرو په کاروم دغه شانتي د قربان چې مونږ هر ځای کې په کومه معاشره کې ژوند تیرو چې خسته خولي د انسانيت قدر کو د انسانيت د جذبې نه ډک ژوند چې دي هغه مونږه تیر کړلو او هر چا سره خ تعلق ساتو خ رویه ساتو خ راشه درشو ساتو نو دغه چې دینو زموږ معاشره هم خسته کوي او ژوند چې دینو هغه هم دغه سره خسته کیږي. قربان نننی پروګرام چې دی په دې وجه سره د خصوصیت حامل دی خاص پروګرام متزوزه کوي ما چې دا پروګرام د आवाज دو پروګرام په لړ کې نن د دلبر ریډیو کومه سلسله چې دا اغینا وړاندې کیږي او په نننی پروګرام کې به مونږه په معاشرتي یعنی په سماجی ژوندۍ کې د اقلیتی برادری شرکت حواله سره ډېر ګټورې او د کار خبرې چې دینو هغه شریکو او دا خبره به یوازې زنه کومه بلکې جناب په دې پروګرام کې مونږ سره ډېر زبردست ډېر قدرمن ملمانه چې دینو هغه هم راغلي دي هغه سره به دا ټول ډیسکشن کیږي زداغي مختصر شانتي تعارف تاسو سره وکم مونږ سره کوم محترم ملمه چې دی داغي نوم دی شاهد اقبال صاحب او شاهد اقبال صاحب چې دی د आवाज دو پروګرام ډیسټریکټ منیجر دی د ضلع مردان. شاهد اقبال صاحب را سره په سټوډیو کې موجود دي. شاهد اقبال صاحب تاسو ته السلام علیکم ستړي مشي او په خیر راغی. السلام علیکم شاهد اقبال صاحب. وعلیکم سلام سر. څنګه دي شاهد اقبال صاحب تاسو خیر جی؟ ټیک ټاک سر تاسو خیر سر؟ الحمدلله ټیک ټاک. شاهد اقبال صاحب خوشاله شو چې تاسو دلته راغله او تاسو سره باندې ډېر د کار خبرې چې په دې پروګرام کې شریکيږي. مننه یم جی. موږ سره په دې پروګرام کې بلا ملمنه چې دا هغه هم راغله دا موجود موږ سره په سټوډیو کې او هغه د आवाज دو پروګرام ډیسټریکټ فورم ممبر دا د غینوم دی چرنجیت کور هغه هم سره سټوډیو کې چې د ملمنه دا ناشته کوي نو چرنجیت کور تاسو ته هم السلام علیکم ستړي مشي او په خیر راغی. وعلیکم سلام ډیر مننه. خب قربان تاسو راغلی د خپل منیجمنت طرف نه د دلبر ریډیو طرف نه هم تاسو د دوانو ملمنو خصوصي شکریا ادا کوم چې تاسو راغی او نن به موږ سره خبرې اترې کوي. عام ډیسکشن موږ ادا کو څنګه چې شاهد اقبال صاحب ما ویلي په پروګرام په شروع کې چې را معاشره چې د کنه نو دا د یو کس نه جوړیږي معاشره چې د نو هغه زمانہ ستانه د بل نه او د بل نه جوړیږي دغه ته خو معاشره جوړ شي او بیا د معاشره ست طریقې سره خسته کیږي هغه کې زموږ سرول دي په ست طریقې سره موږ د معاشره چې د نو هغه یو بل د لپاره اسانول شي خسته کولی شو چې خسته جون پکې تیر ک کاغذ هم کته او قبل د دې لپاره څه ضروری دي؟ د دې لپاره دا ضروری دي چې به حیثیت قوم مونږه دا سوچ وکړو چې مونږ یو قوم یو نه کې خپل مختلف دغه سره یو مختلف فرقو سره یا مختلف مذهبونو سره یو بلکې مونږ له پکار ده چې مونږ یو قوم په حیثیت باندې خپل ژوند خپل کلیوالي خپل رسم او رواج چې کم دی هغه نباوه. صحیح دی جناب او خطر کې سره او هر چاته اجازه هم شته دی اجازه مونږه مذهب هم ورکړي بلکې زمونږ پاکستان زمونږ بانی چې څوک د قائد اعظم صاحب هغه هم دا ویلي چې تاسو په یونټي کې اوسئ او ټول قومونه د پاکستان د ټولو قومونو یو مجموعه ده. بالکل جناب. امن او په استحکام سره. بالکل جناب امن او استحکام چې دی هغه بالکل ضروری دی یو خسته خپل معاشره او د ژوند تیرولو لپاره. د سره سره مونږه با د چرنجیت کور نه عمده پښتنو کو چې تاسو د حواله سره سوای چې معاشره سره خسته کی دي چې لکه مونږ یو بل سره څنګه روي په کار دي د یو بل څنګه په کار راتلی شو دا څنګه چې تاسو یو سر وي منیجر صاحب
بالکل د کشان زمونږ دغه سوچ دي چې مونږ معاشره کې د یو بل خیال وساتو، د یو بل ریسپیکټ وکړو، یو بل په ښه نظر وګورو، یو بل ویلیو ورکو، د یو بل په کار راشو، یو بل نه فایده واخلو، چاله فایده ورکو، تاسو به ژوند خطیر شي، ژوند به خطیر شي او خسته به تیر شي. او کنه فرض کا مونږ په یو محله کې ژوند تیرو، که هغه هر څوک دی زمونږ د ترزوی ولې نه دی یا زما خپل رور ولې نه دی، ما سره محله کې اوسېږو، مونږ په وړو خبرو باندې یو بل ته بنیت یو یا په وړو خبرو مونږ د خفګان بهانه تلاش کوو، ژوند خسته نشي تیرې دغه سره. نو دا چې ژوند خسته تیرول پکار دي ځکه چې ژوند مختصر دی د هر چا د پاره او هر چا له په ذهن او سوچ کې بیا د انسانیت هغه جذبه چې دنو هغه پکار ده، به حیثیت انسان مونږ له سکول پکاري، زمونږ کمیزي مواردي هغه سر تر رسول پکاري. بلکې زه د وې مکنه چې ګوره مونږ د معاشره د مثال ورګو په دې معاشره کې ګوره څوک ترکان دي، څوک لوهار دي، څوک مستری دي، څوک ټیچر دي، څوک ریډیو انکر دي، څوک پروفیسور دي، هر څوک چې دي نو دا هر سړی په خپل ځان له باندې په خپل یو مکمل دي. خو مونږ په معاشره کې دا ټول د دې یو اهم کردار دی او زمونږ د ټولو یو بل ته ضرورت چې دینو هغه پیخیږي. او زمونږ د لیسنر خبره کله کېږي نو بالکل جناب زمونږ لیسنر دی، مونږ دا پروګرام د غیدا آگاه او دا اویرنس لپاره وړاندې کوو. نو هغه په دې پروګرام کې موږ سره پارټیسیپیشن چې دینو هغه هم ډیر زیات ضروری دی. نو زه به ګران اوریدونکو ته دویم که تاسو راځي په دې پروګرام کې موږ سره د ټلیفون په لار باندې خپل خسته خپل خبرې شریکوي یا د نن کوم پروګرام چې دی आवाज دو پروګرامونو په لړ کې د کی کوم راغلي ملمانه چې دی شاهد اقبال صاحب کوم چې د आवाज دو پروګرام ډیسټریکټ منیجر ضلع مردان دی دا غینه تاسو پوښتنه کوي یا د आवाज دو پروګرام ډیسټریکټ فورم ممبر چرنجیت کور چې دا هغه موږ سره په پروګرام کې موجود ده کدا غینه تاسو خبرې کوي کوم زموږ موضوع ده هغه حواله سره نو بالکل تاسو کال کولی شئ. موږ تاسو ټلیفون کال تاسو ترګه په لار باندې یو دا ټلیفون نمبر د ځان سره یاد ولرئ 091 65 15 093 یو واری بیا 091651509 په دې باندې تاسو کال کولی شئ او په پروګرام کې پارټیسیپیشن چې دینو هغه تاسو کولی شئ. سر ما ته خبره کوله چې زموږ ټول چې دی په معاشره کې مونږ په کم فیلډ کې یو نو زموږ یو بل ته ضرورت پیخیږي. صحیح ده سر؟ او بیا دا چې دغه ضرورت مونږ د یو بل په کار مرزي او دغه سره زمونږ کوم د ژوند تیرولو هغه یو څه دی هغه زما روزګار دی. فرض کړه زه مستری ما میکانیک ما نو دا زما روزګار هم دی، خدا زما ستاسو لپاره خدمات هم دي. که تاسو پروفیسور یې نو دا تاسو روزګار هم دي، دا تاسو معاش ذریعہ هم ده، خدا تاسو خدمات زما د بچی د پاره دی او زما د پاره هم دي چې تاسو معاشره ایجوکیټ کوي او یو خسته کلی طرف ته تاسو بوزي هغه کې اویرنس پیدا کوي. دا سه هر څوک چې دي نو دغه معاشره مونږ چې دا په دې خسته کولی شي چې د یو بل په کار راشو، په یو بل مونږ داس طریقې سره په کار راتلی شو چې مونږ خپل ذهن او کنسپټ چې دی هغه کلیر وساتو او د انسانيت هغه خدمت او د انسان هغه سوچ خپل ذهن کې راولو نو بیا زمونږ د معاشره ډیره زیاته خسته کیدی شي. کومګه دا وغواړو کنه چې یاره ټیک ده زه د پیسې ورکوم او د زما د پاره دا کار کوي، خو موږ د دامو غنو که یاره زبل چاله مې ډېرې پیسې ورکولې او دې موجود نو زما دا کار سره ته نشو رسېدی چې په دې باندې بل څوک نه پوهېږي. نو دغه سوچ او فکر چې موږ ولرو نو بیا زموږ دا ژوند به ښایسته تېر شي. تاسو وایئ دې حوالې سره بالکل سر زموږ د دې پروګرام आवाज 2 مقصد هم دا دی جی زموږ اصل کې سلور دغه دی تیماټیک ایریا چې موږ په کم باندې کار کوو پاره کې یو چایلډ لیبر یو جرن دغه د سوشل کوهیجن دی ټیک ته ارلی انفورس میریج دی او د دې اقلیتی او د خواجه سراو او د دې کم حقوق چې دی کم عین پاکستان ورکړي دی پاره باندې اویرنس او د دې خلکو سره د خلکو ته دغه خبري رسول چې دا زموږ د ژوند یو غټه حصہ ده او دا یو غټ خلک ته د دې سره زموږ ژوند دی، د دې سره زموږ مختلف دغه ور سره مونږ کو نو پک د دې چې کم رائټس دي پکار دی چې هغه مونږه ورکو او د دې پروجیکټ مقصد هم دا دی چې مونږه عام وګړو ته عام خلکو ته هم دا ورسو دا میسج ورسو چې دا زموږ د اقلیتی برادری چې دا هم زموږ د دې کمیونټي حصہ ده، زموږ د چاپیرچل حصہ ده نو پکار دی چې د دې سره هم مونږه هغه شان رویه او هغه شان خپل رسم او رواج ساتو څنګه چې مونږ د نور
معاشره د نور وګړو سره ساتو. سر دا کار دی چې زموږ د پروګرام ټایم چې دی نو هغه صرف 10 منټه دی نو موږ وایو چې په دې کې د سوال جواب سلسله به هم کو د ځان د پوهې لپاره او د ولس د پوهې لپاره. نو تاسو نه په زما لومبه پښتنه په دې پروګرام کې داوی چې چونکه تاسو ډیسټریکټ منیجر یې د आवाज دو پروګرام د ضلع مردان نو تاسو نه تاسو دغه حواله سره پښتنه کوم چې आवाज دو پروګرام په ضلع مردان کې څه کار چې دی نو هغه کوي او په خاص تور باندې د اقلیتی برادری د حقوقو د تحفظ حواله سره اغي څه کارونه لګیا دي جاری دي او اغي کوي جی. سر زمون د आवाज 2 پروګرام چې دی د په خیبر پختونخوا پنجاب کې په مختلفو ډیسټریکټو کې دی او دلته زمون سره په مردان کې دی. په مردان کې زمونږ بیا ارګنایزیشن وومن امپاورمنت ارګنایزیشن سره دا پروګرام دی د 2 کالونو په دې کې مونږه په مختلفو ټاپکس باندې په دې باندې خبرې کوو او خاص کر دا پروګرام چې نن کم دی نو دا د یو مخصوص ټاپک باندې نو په هغه به خبرې سره پکو چې زمونږ دلته کې جی په ویلیج کې په هر کلو کې مونږ کمیټیانې جوړې کړي او د اغي د وړي مسالې چې کمې روزمره راځي هغه مونږ په اغي کمیټیانو په ذریعہ باندې حل کوو. دغه شان داغي خود د دې اقلیتی برادریانو د لپاره مونږ خصوصي یو کمیټي جوړه کړې د مردان په سطح باندې په هغه کې مختلف زمونږه مختلف مذهبونو والا پکې شامل دي او هغه خپل مسلې په هغه کمیټي کې وای او بیا چې د کم ډپارټمنټ سره د اغي سره کاری صداغي تاسو مسلې نو هغه کمیټي بیا مونږ سره مونږ په شریکه باندې د دې پروجیکټ په حواله باندې مونږ هغه کمیټې ته تغییر فرکو او هغه ورته خپل خدمات ورکوي. صحیح ده ډیر بهترین کار دی زه خو اپریشیټ کوم داسې سر یو بل پښتنه تاسو نه دا کوم چې دا صرف د مردان هدا پورې دا کنه دا په نور ډیسټریکټ کې هم تاسو د هلي ځلې چې دي د اقلیتی برادری د حقوقو تحفظ لپاره یا داسې چې دي د لپاره دا روان دي جی. سر د आवाज 2 پروګرام چې ما تاسو ته وی نو د مونږ به د کې پی خبر کوم سره پوکو د خیبر پختونخوا نو دی کې په مختلفو نه ضلعو کې دا دیجی پاغه کې 400 مردان سوات کوهات او دسه پیښور جی دا ضلع پکې شامل دي. پاره کې بیا زمونږه مطلب مردان هم شامل دي. دا یو ټیم ورک دي تاسو یو ټیم دی هغه لګیا دی یو کار کوي د لپاره आवाज دو پروګرام چې دینو د تاسو د تاسو غو پلیټ فارم دی تاسو راغون شي وي. بالکل جی او دا په نه مطلب دا به مونږه دغه کو هم دا به نور ضلعو ته هم دغه کوي ان شاء الله زمونږه. صحیح اګران اردوونکو تاسو د आवाज دو پروګرام په لړ کې نن د دلبر ریډیو 400 FM 93 نه خصوصي خبرونه کې پروګرام اوري او دا پروګرام چې دی نو دا د आवाज دو پروګرام په دغه باندې نشر کیږي د دلبر ریډیو نه او د نننی پروګرام زمونږه کوم خبري اترې چې دی هغه دی چې زمونږه په معاشرتي او سماجی ژوند کې د اقلیتی برادری شرکت حواله سره مونږه خبري اترې کوو. که تاسو اقلیتی برادری سره تعلق لري او کومه برادری سره تاسو تعلق لري تاسو دې پروګرام کې د سوال د لپاره یا ست پوښتنې د لپاره تاسو کال کولای شئ. کوم زمونږه خواږه ملمانه چې راغلي دي ډیسټریکټ منیجر د ضلع مردان شاهد اقبال صاحب کوم د आवाज دو پروګرام منیجر چې دي او د سره زمونږه د आवाज دو پروګرام ډیسټریکټ فورم ممبر چې دا چرنجیت کور صاحب هغه هم سره په سټوډیو کې موجود ده. هغه سره خبري اترې کیږي او که تاسو دغه نس پوښتنه لرئ نو بالکل جناب زموږ د ټلیفون کم کالینګ نمبر چې دی 091 65 15 093 باندې تاسو کال کولی شئ. قربان زما تاسو نه بل پښتنه زاده شاهد اقبال صاحب چې دغه کارونه خو تاسو کوي لګیا دی کنه خو دې سره زه دا وایم چې تاسو زمونږه کوم اوریدونکو چې دي هغه ته هم د आवाज دو د اگاهي سنټر حواله سره وایي چې دا سنټر څه خدمات فراهم کوي او په ضلع مردان کې په کوم زینو کې دی کار کوي. زمون کوم اوریدونکو چې دغه تم پته لګي کنه کوم چې فرست ټایم پروګرام اوري چې आवाज دو پروګرام څه سیز دی دا کوم څه کې کار کوي څه طریقې سره کار کوي جی. ټیک دی جی. دا زمونږه ډیسټریکټ دفتر چې دی د ضلع په سطح کم دفتر دی هغه په مردان کې په بسم الله ټاون کې دی جی میډیکل کمپلیکس ته مخامخ جی. جی بیا زمونږه سر د
چونکه مونږ دا غواړو اواز ټو دا هم دغه دی چې مونږ په هغه کمیونټي کې کم کمیونټي کې کار کوو نو چې مونږ هغه ته سونه نږدې نو هغه نه به هغه به مونږ سره خپل مسلې شیر کوي. نو دغه شان مونږ په کاټلنګ کې یو دفتر دی جی ټیک ته یو سنټر زمونږ الته دی چې هغه مطلب الته رن کیږي. دغه شان زمونږ یو په تخبایی کې دی او یو خاص په مردان کې دی جی او دا سنټر هم دغه کارونه کوي کم چې ما تاسو ته په اول کې وی چې کم وړي مسائل چې دي او هغه راضي او دغه حافظ کې حل کیږي. دغه حافظ په ذریعہ باندې کو الته کې مونږ نشو کولای نو دیته مختلف ګورنمنت ډپارټمنټ سره کو داغي مسالې راضي نو مونږ اغي تاغه ریفر کو او اغي سره لینک کو جی. صحیح ده جناب. اگران رودونکو په دې پروګرام کې مونږ سره د आवाज جو پروګرام ډسټرکټ فورم ممبر چرنجیت کور صاحب هم موجود ده. اغي سره باندې سوال جواب سلسلہ شروع کو. चरणजीत कौर साहिबा आपसे मेरा सवाल उर्दू में होगा क्योंकि आप उर्दू में ज़रा इजी फील करेंगे. तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आवाज़ जो प्रोग्राम के तहत ज़िली फोरम मर्दान अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या काम कर रहा है? आवाज़ दो प्रोग्राम ने बहुत सारे मेरे ख़्याल में बहुत सारे काम किए हैं क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन मर्दान जो है वो मैं देख रही हूँ कि इस तरह का काम हो रहा है. फ़र्स्ट जो है अदम बर्दाश्त और मजहबी हम आहंगी पर बहुत सारे सेशंस किए गए हैं जिसमें चूँकि इनका काम तो वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा है लेकिन वुमेन राइट्स और इसके अलावा भी इन्होंने सोशल कोहेजन और अक़लियती जो हुकूक हैं उनको अवेयरनेस लाई है लोगों में. चूँकि हमारे अक़लियती बिरादरी भी अपने हुकूक से बाखबर हैं, उनको बेखबर हैं, उनको बाखबर किया है. इसके अलावा दूसरा नंबर जो काम है वो सबसे बड़ा इनका विलेज फोरम मेंबर्स जो हैं वो बाकायदा जाते हैं माइनॉरिटीज़ के पास, उनके इश्यूज डिस्कस होते हैं, उनसे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और उनको रिजॉल्व करने का पूरा इन्होंने काम किया है. अगर माइनॉरिटी इशू विलेज फोरम पर रिजॉल्व नहीं होते, कुछ मसला आ जाता है तो फिर ये जो मसले हैं ये डिस्ट्रिक्ट फोरम को फॉरवर्ड किए जाते हैं जहाँ पर ये चीज़ जो है ये मेजर लेवल पर डिस्कस की जाती है. और इस डिस्कशन के लिए इनके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनाई गई है जो कि 15 रुकनी कमेटी है और इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं. और इसमें ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें डिफरेंट माइनॉरिटी मेंबर्स इन्होंने इंक्लूड किए हैं. हर एक माइनॉरिटी मेंबर जो है वो अपनी माइनॉरिटी अक़लियती बिरादरी को रिप्रेजेंट करता है और उनके मसले ला कर यहाँ पर डिस्कस होते हैं. अगर एक मसला जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम पर रह जाता है, वहाँ से काम नहीं बनता, तो फिर ये प्रोविंशियल लेवल तक भी ये बात फॉरवर्ड करने का इनके पास है पावर. सेकंड जो है इस मंथली मीटिंग्स जो हैं इसमें अरेंज की जाती हैं. थर्ड इनका बहुत बड़ा ये काम है कि ये लोग मीटिंग्स अरेंज करते हैं बिटवीन डिस्ट्रिक्ट फोरम मेंबर्स एंड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस तरह से इन लिंकेजेस बिल्ड करते हैं. लिंकेजेस ऐसे बिल्ड करना कि अगर किसी को कोई इशू आ रहा है और उसको नहीं पता कि वो कहाँ पे सॉल्व होगा तो ये लोग उसकी मदद करते हैं उसमें. सबसे पहला जो इनका हेल्प रहा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कि जिन लोगों के पास, जिन माइनॉरिटी बिरादरी के पास व्हील चेयर्स वगैरह नहीं थी, उनको मेडिकल हेल्थ इश्यूज थे, उनको जो आईडी कार्ड्स में उनके मसला था तो उस पे इन्होंने काम किए, उस पे व्हील चेयर्स प्रोवाइड की गई हैं. हेल्थ डिपार्टमेंट में चाइल्ड एनरोलमेंट पर इन्होंने काम किया है. फिर नादरा इंस्टीट्यूशन के साथ भी इनका ट्रांसजेंडर राइट्स पर उनकी जो CNIC का इशू था वो रिजॉल्व किया है. और उसके अलावा जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है इस पर भी जो है काफ़ी आगाही प्रोवाइड कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को. क्योंकि फ़ीमेल्स जो हैं वो ऐसा तबका है हमारे पास, माइनॉरिटी फ़ीमेल्स जिनको नहीं पता कि हमें कोई इशू आ रहा है तो घर वाले भी सपोर्ट करने के लिए नहीं हैं और बाहर वाले भी नहीं हैं, तो उनके पास थाने में अलग एक डेस्क मौजूद है, फीमेल डेस्क, जिस पर वो जाकर अपने मसले जो हैं वो डिस्कस कर सकती हैं. थैंक यू मैडम. कॉल भी आ रही है, हम देखते हैं कि कौन है, क्या कहना चाहते. द लिसनर कॉल बहुमालू शायद से ख़म देखे ना. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कुर्बान तासु नूम से दे और द कम ज़ेन तासु खबर कवे. जी सफदर खबरें कोम द रजड़ो ना. जी सफदर साहब सबब अलगवाड़े द प्रोग्राम तासु वोरिदो दे हवाले सरब सवाए कम द आवाज़ दो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जिला मर्दान शाहिद इकबाल साहब ने सपोख्तन लरे या द आवाज़ दो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट फोरम मेंबर चरणजीत कौर साहब ने तासु सपोख्तन लरे नो बिल्कुल कवल शे.
بنامجي صاحب زه خو به دا خبره وکړم چې ډېر د ځانګړي حیثیت پروګرام مو شروع کړی دی او دا ښکلی پروګرام دی ځکه چې د اقلیتونو چې کوم حقوق دي د هغې نه موږ عموما ناخبره یو او د دغې د وجې موږ چې کوم دی نو لکه ډېر مسایلو سره مخ یو د دې خبرې په ځای چې موږ یو وطن خلک یو او د دې وطن د ښېګړې دپاره کار وکړو په یو ځای شریکه په مشترکه طور موږ لګیا یو بل پسې بدې ردې وایو په یو بل ټاپې لګو نو د دغې دپاره دا ډېر د اویرنس پروګرام دی او زه به ده ووایم چې زما ډېر خوښ شو صحیح ډیره مننه کوم د دې رور چې دی प्रोग्राम को शायद इकबाल साहब चरणजीत कौर साहिबा अप्रिशिएट कर रहे थे प्रोग्राम को और कह रहे थे कि ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम करने की कि हमारे माशरे में बेहतरी आने के लिए और हमारी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि हम बहसीत पाकिस्तानी किस तरह इकट्ठे रह सकते हैं और किस तरह अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं डेरा खबर दा शायद जी कॉल تاسو ډیره مننه کوم کال به هم مخلوق د پروګرام ټایم موږ سره کم دي نو موږ وایو چې کم مقصدی خبرې چې دي هغه د کملمانه راغلي د دین اغي حواله سره پښتنه وکړو دا تاسو نه بجماعت به مې پښتنه دی آپ سے चरणजीत कौर साहिबा आपसे दूसरी क्वेश्चन मेरा ये होगा आप चूंकि मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम मेंबर है तो आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है अगर ज़िला फोरम मर्दान ने अक़लियती बिरादरी के हुकूक के हवाले से कोई नुमाया काम सर अंजाम दिया है तो उसकी ज़रा आप तफसील बता दें प्लीज़। नुमाया काम जो है तो सबसे पहला ये है कि नादरा जेंडर बेस्ड जो है इन्होंने ट्रांसजेंडर के लिए जो CNIC वगैरह का काम किया है ये है जेंडर बेस्ड वॉयलेंस के हवाले से इन्होंने काफ़ी सारी अवेयरनेस लाई है 120 रुकनी जो है तो इन्होंने सेशंस बनाए हैं उस पर बहुत अच्छा काम किया है और विलेज फोरम डिस्ट्रिक्ट फोरम ये हमारे पास अवेलेबल हैं अगर किसी को कोई इशू आता है तो ये लोग उसको रिजॉल्व करने के लिए फुली हेल्पफुल हैं फुली ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके कॉन्टैक्ट्स हैं और ये किसी भी वक्त आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है जनाब शुक्रिया शायद इकबाल साहब تاسو نه پښتنه کومه بل همدغه حواله سره چونکه زموږ د پروګرام کې موضوع همدغه حواله سره تاسو نه بل پښتنه زما ده چې مونږه په انفرادي تور باندې د اقلیتو د معاشره کې شمولیت د لپاره سکولی شو په انفرادي تور باندې زه خبره کوم چې په انفرادي تور باندې اقلیتوں کے معاشرے میں شمولیت کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم سر د دې لپاره همغه په مختلف چې د چا سونه هم حصہ کې دی شي په کار چې هغه وکی مطلب کو زما په معاشره کې زما په محله کې اقلیتی برادری اوسي چې څنګه زده بل گاونډي سره د بل خپل د رشتہ دار سره کم سلوک څنګه ور سره پیش کېږم په کار دی چې زده اغي سره او اغي له دا مونږه دغه ورنکو چې تاسو زمونږ هټ کې او خلک بلکې مونږه اغا داغي سره د غم خادای کې داغي زمون چې کم نور رسم او رواج دی په کار دی چې پاغي کلوېږي کې داغي سره مونږ شریک یو صحیح دی دغه شان زما دا هم دغه دی چې را زمونږ کم دغه کم سپیندروبي خلک دي د دې علاقې مشران دي په کار دی چې اغي داغي په ذریعہ باندې مونږ هم په دې معاشره کې اویرنس راولو دغه شان زمونږ مذهبي لیډران چې کم داغي په وجه باندې هم او خاص کر تاسو هم د میډیا په ذریعہ باندې هم پکار دی چې مونږ دا پیغامات د خلکو ته ورسو چې را دا مونږ ټول یو پاکستانی خلک شاید اکبر صاحب تاسو نه بل پښتنه هم د حواله سره زماده چې د اقلیتو د تحفظ د لپاره مونږ لا خپل کم رویه چې دینو هغه کې بدلون پکار دی یا تبدیلول پکار دی نو به حیثیت زخوامه چې مونږ صرف دا په خپل ذهن کې راولو په خپل رویو کې دا راولو چې دا مونږ نه کوو چې دا مطلب مونږ معاشره جوړول غواړو نو چې مونږ بیا دا وایو چې مونږ خلک یو مونږ عوام یو دا نو چې مونږ وایو چې را دا پلان کې مذهب والا دی دا ډینګي والا دی د سره دا غم خادي پکار دا نه د پکار نو پکار دی چې مونږ یو قوم په حیثیت باندې ووسو صحیح ده دا تاسو ډیره خپل خبرو کا شاید صاحب چونکه زما په خبر کې زما ماما
خیل د ماما ګان مل توسيږي او التا د کریمپوري سره د خو چې دینو ډېر زړې آبادې دي نو التا د اندوانو د وختو هغه آبادې چې دینو هغه الته دی او التوسيږي او بیا د هغه کم مذهبي زین چې دینو هغه هم الته دي تاریخي زین دي هغه د حکومت ته حواله شوی دی او هغه تحفظم کوي نو هغه سر جوخ دغه کورو زما ماما وفات شو نو هغه محله کې کورسې چولې و دعا د پارناستو کم د سکانو ګوردواره ورته ویلي کیږي یا عبادتګاه چې کومه ده هغه جوخ ته واغې سره دغه نه سکان برادری کم مشران چې هغه یو سو راغلل مونږ سره الته کېناستل او پخته ویله او وی چیرې یو دعا بدلې مړي د پاره مونږ کو د مغفرت لاس یو چت کړلو دعا وکړه یو سات ناستو او بیا پاسېدل نو ډیر خماته ولګیدل چې دغه الته د چمګاوند د یو زید دی رهن سهن دی دغه دی نو داسې یو بل غم خادو کې ستینو دا شریک چې دی نو دا پکار دی دا بهتر ښه اثر غورځي ځکه کنن دی سره شریک شونه سبق دی ته مسله وی نو کم نور برادرۍ والا خلک چې دی ابدي سره شریکيږي نو دغه شانته په ژوند خيستا او خپل تیریږي نو دا ډیر بهترین کار دی او دا आवाज دو پروګرام چې کم دا کار شروع کړي دا خو دې بهترین دی طرف ته د چام توجه نه وتلی نو دا ډیر زبردست او خپل پروګرام تاسو نه یو بل سوال زما دادی چې د سیول سوسایټي اقلیتوں के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं सिविल सोसाइटी چې دا ما تاسو څنګه چې وی کنه چې دغه شان په انفرادي تور باندې چې کم کارونه مونږ کوو په کار دی چې په سیول سوسایټي هم زمونږه چې کم مونږ ورته سټیک هولډر وایو په کار دی چې زمونږه عام مطلب چې مونږ په سکول کې اکو په کالج کې اکو په زمونږ په مختلف دفترو کې چې مونږ کو دی هم چې څنګه زمونږه د عام خلکو سکارونه راتلی شي نو په معاشره کې دی اوسې د دې سره هم دغه کارونه مطلب مسائل مخامخ راتلی شي لکه د شناختی کارت او د بیت المال سره د سوشل ویلفیر سره نو په کار دی چې دی هم هغه شان ډیل کیږي څنګه چې دا نور خلک ډیل کیږي صحیح है जनाब आवाज़ दो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट फोरम मेंबर चरणजीत कौर साहब आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है मसाइल के हल के लिए हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर क्या कर सकते हैं मसाइल के हल के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान का मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में बहुत से मजहबी ग्रुप हैं फिर उन ग्रुप्स में भी और ग्रुप्स हैं और सेक्ट्स हैं हमारे पास कास्ट हैं और हम पाकिस्तान में डिफरेंट कल्चर डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट बिलीव्स करने वाले तो एक डाइवर्स कल्चर है हमारे पाकिस्तान का तो इस डाइवर्स कल्चर को अगर हम प्रमोट करना चाहें हम एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम ये सोल्यूशन दे सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो लिंक्ड होनी चाहिए चूँकि KPK के पख्तून जो हैं वो बहुत मुखलिस कौम है और मैं शुरू से यहाँ पर पली बड़ी हूँ और बहुत से मतलब मैंने आस पास देखा है बहुत अच्छे लोग हैं और इवन खिदमत करने के लिए हर टाइम अवेलेबल आप कह सकते हैं इस तरह की प्यार मिला है हमें और हम बहुत खुश हैं यहाँ पर सेकेंडली इसी तरह की कम्युनिटीज़ जो हैं वो लिंक करनी चाहिए उनके साथ बैठना उठना जो है वो हमें करना चाहिए सेकंड जो है मीडिया हमें अच्छी कवरेज दे इस चीज़ को प्रमोट करे तो वो उसमें बेहतर किरदार अदा कर सकता है मसाइल के हल के लिए थर्ड जो है उसमें हमारे पास माइनॉरिटीज़ की जो नॉलेज है उनको प्रमोट करना चाहिए उनके कल्चर को प्रमोट करना चाहिए उनकी हिस्ट्री उनके लैंग्वेजेस तो लोगों को ये पता चलेगा उनके बारे में भी मालूमात होगी क्योंकि ज़्यादा जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वो इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि हम दूसरे लोगों की ज़िंदगियों से उनकी जो बिलीव्स हैं उनसे नावाकिफ़ हैं और इसके अलावा मैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का हवाला दे सकती हूँ कि वहाँ उनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो सकती है हमारी सोसाइटिकल हेल्थ के लिए जी थैंक यू शुक्रिया ग्रान उर्दन को ډېر خسته خولي فروټفul ډسکشن چې دی هغه روان دي د دې پروګرام خو د پروګرام ټایم چې دی نو هغه سرته رسیدلې دي نننی پروګرام چې کوم تاسو وریدو د आवाज دو پروګرام په لړ کې په نننی پروګرام کې مونږه خبرې اترې کولې زمونږ په معاشرتي او سماجي ژوند کې د اقلیتي برادرۍ شرکت حواله سره دغه خبرې اترې د आवाज دو پروګرام ډسټریکټ منیجر ضلع مردان شاهد اقبال صاحب سره خبرې اترې وشولې او بیا د आवाज دو پروګرام ډسټریکټ فورم ممبر چرنجیت کور صاحب سره خبرې اترې وشولې بیا چې پروګرامونه چې دی هغه به نورم وړاندې کیږي د دلبر ریډیو هم ډېر مننه کوم دغه د منیجمنت هم ډېر مننه کوم د आवाज دو پروګرام ډسټریکټ منیجر ضلع مردان شاهد اقبال صاحب تاسو هم ډېر مننه چې تاسو راغی ډېر خسته
خسته خولي زبردست خبرې تاسو نن په پروګرام کې وګړي ډېر د اگاه او د اویرنس ټکي خبرې شکریا ادا کوم تاسو چرنجیت کور صاحب تاسو هم ډېر مننه چې تاسو راغی ډېر خسته خولي زبردست خبرې شریک ډېر مننه جی ګران اوردونکو انعام جی د هم اجازه غواړي کم ځکه چې اوسېږي رورولې خورولې د امن مینه محبت او بایچاري سره اوسېږي معاشره خولي ساتي چې ژوند خولي تیریږي زموږ په دعاګانو کې به یاد خپل انعام جی په خپل دعاګانو کې یاد لري دلوي الله پامان. FM 93 Your family channel in your own town. Listen